علماء لیکلی دي که یو انسان د خپل اخرنی خاتمه بهتر وړ غواړي نو دل یو څو کارونه پکار دي ان شاء الله ترتیبوار به څو جمعو کې بیان کو او لغور سره با دا ذهن کې ملحوظ کو چیرې دا کم اعمال علماء لیکلي چې د انسان اخرنی خاتمه پرې سره برابرېږي. نمبر 1 اصل سیس خدای چې انسان کوم زندگی تیری نو دا زندگی د اسلام په قالب کې فټ ساتي د شریعت ځان پابند ساتي او پرغه پابندۍ د همیشه لپاره دایمي چې د مرګ راځي او د پرغه شریعت په پابندۍ کې د آخرت تلاړ شي. ځکه دنیا کې مونږ وکتل چې کم یو انسان کم عمل په دنیا کې کوي نو د آخرنۍ خاتمه په هغې باندې کېږي. لکه مونږ دنیا کې بد خلکم وکتل زمونږ علاقو کې بلا مشهور دي چې پلان کې رزن کدن په حالت کې سویلی او پلان کې سویلی دي او دغه شانتي مونږه کتابونو کې نیک او صالح علماء د اولیاء داغو اخرنی خاتمه هم کتابونو کې قلم بند شوی دی او مونږ تر رسیدلی چې داغو اخرنی خاتمه څنګه شوی. بعضی خلک دنیا کې هغه ځان د درس او تدریس سره د قرآن او د حدیث د علوم سره ځان همیشه لپاره وابسته ساتلې الله اخرنی خاتمه هم پاغي کې لکه زموږ امام ابو یوسف رحمت الله علیه د بیمار دی او اخرنی حالت یو نو د بیمار پرسیل او سو کسانو رالل علماء طلبه نو د ټیم کې چې ناس ته او دا علماء طلبه ور سره چاپیره کې ناستل نو د زندگی خو په درس او تدریس کې وته وا د علم په خدمت کې وته وا نو په دغه ټیم کې در خپل مرګرو سره یو علمی مسله راوغستا ورته دارا توحید دې مسلې جواب راکې چې وسله لاړ شي عمره کې حج کوي نه حج په دوران کې دی چې کله اخر کې شیطانان ولی نو دا شیطانان دا ماشین وشتل پکار دی او کراکیون یعنی د سورلین وشتل پکار دی او ک پیدل نو دا مسله تر ډیر وخت پورې شړل کېره چا به چیرې راکیون سیدی چې په سورلی باندې نو بیا سیدی او چاولی چیرې په پیادل باندې نو دا سیدی نو دوه قسم له جواب ورکو چې نه دا جواب صحیح نه دی تر ډیر وخت پورې دا مسله چړل نبی اور اخر کې خپل جواب ورکړ چې اولنې دوا دا پیدل بکار دی او اخرنه غره په سورلې باندې دا مسله اخره پوری چړل کېدل لګیا او بیا هغه کسان وی چې مونږه پاسې چې مونږه وی چې ورزو مونږ به موږ کو راجم ټیم در چې مونږه راسي دروازې نه بار شو نو مونږه کلمې आवाज اورید نو مونږه شک پیدا شو چې کله مونږ راوګرځیون د امام ابو یوسف رحمت الله علیه نه ساوته نو اخر کې هم په هغه دینی مسایلو کې دغه ژوندۍ لاړه نو که یو انسان دا وي چې زما اخرنۍ مرحله دا صحیح لاړ شي زما خاتمه بالخير وشي نو د به زندګۍ کې ځان د اسلام پابند ساتي نو دله به مرګ هم په دغه پابندۍ کې راځي. امام ابو زرعه رحمت الله علیه دا یو محدث دی او دغه بلا روایات یادو او د دین د روایتو پته لګي چې د څومره روایت یاد او پیر د شاګرد واده وکړ کله چې واده وکړ نه را شاګرد بل شپې لګلیټ کور تراته زکال ته به درس تناسو د خزي ورته وی چې تر شپې لیټ راځي ما خوراک تیار کړو هغه سوړ شو بیا ستا په انتظار یم زرا تول لیټ راځي د ورته چې تا د بتنشه ز طالب یم ورسه طالب د حدیث طالب یم د چا شاګرد وی د امام ابو زرعه نه د خزي خاون له پیغور ورکو چې د وخت راځي ورته ابو زرعه له خپل ټکې نه ورزینو ته چې داغه نسیز د کېلا تبسي نو بیا در دینی مدرسو د استادی او شاګردې دا مرحله ډیره نازک را دا شاګرد پر استاد باندې ځان وجنه او دا استاد پر شاګرد باندې ځان وجنه دی طالب وی چې تا خو زماره استاد په شان کې څه ګستاخی وکړه او ته چې هغه په ټکی باندې نه پوي هغه روایت سور زیاتې سونه چې تلا دغه شاګرد دی وی که زماره استاد ته 1 لاکھ روایت په یاد باندې نه یاد په ما باندې طلاقای دا خبره وکړه او بیا دا خزم خبره او دا خونم خبره دا خزر طالب ته وی چې دا راته وایا چې دا طلاق واقع شوی دی او کنه دی واقع شوی هغه ما ته هم ثبت نه لګي خو سبا ور امام ابو زرعه تپوس کوم نه کاغه راته یاد دی خو نه ری واقع شوی او کاغه چې ما ته نه یاد دومره نبی خو بس خبره د ختم را دا خزم خبره او دا خونم خبره چیرې د خزي ما ولې سي خبره کوله او خون چیرې ما رخلین راسي الفاظ ولي وتل کله چې سار ورالل شاګر امام ابو زرعه مخله ورغه ورته وی چې بیګا مې راسي هغه طلاق ورزولې دی ورته نه طلاق واقع
وې څومره روایت یاد کړي زما باره کې وې 1 لاکھ وې 1 لاکھ ما ترې یاد دی لکه تجر الحمدلله وللضالین پورې سورې فاتحه وې دا سلوی محدث دی د خاتمه بالخیر څومره زبردستی طریقې سره وشاک چې دنیا حسرت کې د راسي ځنکدن او د راسي مرګ امام ابو زرعه د پروت دی راسي بیمار دی او ددن شاګردان داسې تاو دي نو اوس دا شاګردان په د باندې پوه شو چې یاره د اخرنۍ ځنکدن دی او معاملې نوره نازکه را بیا دغه ټیم کې شرعي مسله داره چې دا سړي ته بیا تلقین ورکوه تلقین مطلب دا دی کلمه په زور سره وایه چې دی هم د سره وایي خو امر باندې کې دا ورته نه چې وایه ځکه د ځنکدن دا حالت ډېر سخت یې اوس که ده وي چې نه وی مانو تباه دې که اخرنۍ مرحله دې ورله تباه کړه خاتمه دې ورله په انکار سره وکړه خو ته به په زوره سره کلمه وایې چې دی ستا سره وایي خو دا طالبان دی وایي چې یاره دې استاز ته که موږ په زوره سره وایو دا کلمه او بیا په ده باندې سختی لګه او ده باندې ښه نه لګي نو بیا دیو یو حدیث شروع کړی او ته پته و چې دی خو همیشه دپاره روایت د حدیث بیانوي نه یو روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام هغې کې رسول الله مبارک فرمایلی من کان آخر کلامي لا اله الا الله دخل الجنه د چا اخرنۍ خبره او اخرنۍ کلام چې لا اله الا الله دی به جنت ته ځي یعنې د مرګ په ټیم کې د لا اله الا الله وي طالبان وی چې د حدیث به موږ په جدا جدا خپل سند سره بیان کړو د حدیث سندي تا د پلاني نه اورېدلې هغه د پلاني نه هغه د پلاني نه یو سند باندې رسول الله مبارک ته حدیث رسېدلی بیا هغه بل د بل استاد نه ولی هغه د خپل استاد نه هغه د خپل نه را بل روایت دی وایي دا شاګردان لګیا دي حدثنا فلان قال حدثنا فلان لګیا دي سند به ور ورسو او بیا اخر کې رسول الله مبارک فرمایلی من کان آخر کلامي لا اله الا الله دخل الجنه د چا اخرنۍ کلام چې لا اله الا الله شي جنت ته وداخل شي طالبانو خپل نمبر واس اخر کې امام ابو زرعه نمبر راغی بس دی خو په داسې نازک حالات کې خو د خپل سند شروع که چې ما را کوم استادانو سلسله سره دا روایت چې دی نو ما هغه یې زده کړی د خپل سند شروع که حدثنا فلان قال حدثنا فلان لګیا دی پلانی 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 او بیا آخر کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه د چا اخرنۍ کلام چې لا اله الا الله شي جنت ته داخل شو پرې کې د سا پرواز وکړه لاړ داسې ښکلی مرګ ولې چې زندګي ټول حدیثونو کې هغه خپل زده کولو کې او بل ته ښوولو کې چې کوم دی نو تېره شوې ده نو د ټولو نه اولنۍ خبره ده چې کم یو انسان دا غواړي چې زما اخرنۍ مرحله دا اخرنۍ خاتمه د زما بالخیر وشي نو دی به دنیا کې به زندگی راسې بسر کوي چې د اسلام نه اخوا دی خوا نه ځکه که د اسلام نه دی اخوا دی خوا نه او دی روانو سیره نه د اسلام په سیره لار باندې نه په دغې باندې به اخرنۍ مرګ هم چې دی نو دا راځي به هر کیف د انسان د اعمالو دارومدار دا په اخرنۍ خاتمه باندې دی او هر یو انسان له کوشش دا پکار دی زما اخرنۍ خاتمه را خطا نشي نو نمبر 1 مسله خدا چې انسان اخرنۍ خاتمه خپل جوړول غواړي ناغله دا لازمي دي چې د اسلام په ډانچه کې ځان بالکل فټ وساتي چې د مرګ راځي هم په دغه کې د دنیا نه رخصت شي د دین اخوا نور سونه علما خولي دي چې انسان خپل اخرنۍ خاتمه بالخير کول غواړي نو دا غیر لپاره اوسو سيزونو بدل زندگی کې چې کم دین هغه رعایت ساتل پکار دي چې په کارونو باندې عامل شي هغه کې دویم نمبر 6 داري چې انسان خپل اخرنۍ خاتمه بالخير کول غواړي هغه کې د نظر حفاظت کول دي چې دا انسان د خپل نظر حفاظت کوي د خاتمه به بالخير کله انسان د نظر حفاظت نه کوي نو کله کله د انسان دا نظر غلط استعمال شي او بیا تاسو سره پتره چې د انسان نظر چې د انسان زړه چې دا د تمام جسم بادشاه دی دا انسان زړه په تمام جسم باندې حکومت کوي که زړه دی غوښته دا لاس به پورته کوي که زړه دی غوښته نو دا خپې به روانې شي هغه ځای ته ولاړ شي که زړه دی غوښته نو ژبه هغه تکلم شروع کړي که ستا زړه غوښته نو ته به څه واورې دغه شانتې د انسان په تمام جسم باندې هغه چې حکومت کوي نو دا د انسان زړه دی او بیا تاسو سره پتره چې د انسان دا زړه دننه سینه کې دننه پټ دی را بهر څه نه وي ګورې خاک بهرې څوم نه وي خو د دې جاسوسي چې کله کوي نو دا د انسان نګاه او سترګې کوي دا سترګې د دې زړه دننه جاسوسانې دي د هر یو څه نه را سترګې تصویر وباسي او د دننه د پټ زړه ته چې کوم دی نو دا تصویر هغه ورلیږي نو دا هغه زړه کله د دنیا په مختلفو هغه خواهشاتو کې اخته کیږي
په مختلفو محبتونو کې اختګي الان کې سره د نپټ ته بالکل تاسو خپل سرونه لیدلی نری دنه مضبوطه رسینه او دا اډو کې مضبوطه پرده ورته خود غسترګي تصویر واسي او د سره ته ور اخواکي نو دا د سره لپاره مضبوطی جاسوسانی دي او بیا دا خبره هم تاسو ته معلومه ده چې د انسان سره دا د الله د محبت زیره د انسان دا سره چې کم دی دا د الله چې کم دی نو دا کور دی په دې وجه باندې کله چې دا سترګې غلط استعمال شي او دا د دنیا د مختلفو سيزونو محبت هغه سره تورکوس کی نو بیا د دې سره د الله محبت پرواز وکي او بیا چې د انسان د کم سیس سره محبتي د هغه یادګیرن ډیر زیات کوي هغه سیس چې کم دی نو د خوب کې هم یادای هغه سیس د په یې خوانه هم یادای اومدغه شانت را انسان سن کدل په ټیم کوم هغه سیس یادای او درې انسان د نظر د غلط استعمال د وجنه درې انسان کله کله خاتمه چې کم دی نو دا بل خیر ونش بلکې اخرنی خاتمه د انسان چې ناغه ناکام شي او اصل د انسان دارومدار دا په اخرنی خاتمه باندې نو دا انسان د دنیا نه چې کم دی نو ناکام لاړ شي پرې وجه باندې حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو ډېر خپل خبره لیکلې ده حسن بصری رحمت الله علیه وای ما ک توحید زده کړی نو ما د خپل گاون کې یو خزي او خاول نه الله توحید زده کړی او بیا داوی شاګردانو ته ورته وی څه ګرمۍ کې وا سخت ګرمي او نو زور خپل کوټه چت برور ختم نو رشوی و التګه بر په چت باندې سملستم هوا به لګیدا نو زمون په گاون کې د یو خزي او د یو خاون په خپل منځ کې مذکور دی خبرې دي نو دا خزر خاون ته وي چې ګوره پر کور کې رسر غربت برداشت کوما که خوراک نه اگر سره برداشت کوم کچرته کې زما لباس سری اگر سره برداشت کوما کچرته بیمار شمه او ډاکټر او طبيب لمنه شي وای غربت دي اگر در سره برداشت کوما هر قسمه تکلیف می در سره مخ کې هم برداشت کړي آینده هم در سره برداشت کوما خو یو خبر دی ګوره نه برداشت کوم دا خبره ورزا نه وباسي ماره سه وکه خو چې راخه ورته سوی وی یو دا چې ته بهر چې کم نه پردو زنانو تر نظر ګرځي نو دا زما پسله باندې نه جوړیږي دا سره نه برداشت کوم زکه ته زستا پني کا کیما نو پخپل ستا پسله کې چې کم محبت ته پرې محبت کې سره بل خزانه منم نور چې سوی هغه سره برداشت کوم تکالیف د سره برداشت کوم لوګي تند برداشت کوم حسن بصری رحمت الله علیه ما دا قرآن په یو آیت باندې سوچګه الله قرآن کې فرمای ان الله لا یغفر یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله چې کله اوغاړي تا د شرک نه علاوه نور ګناونه معاف کوي خو شرک در سره الله چرته هم نه برداشت کوي او شرک چې کوم دی نو سره چې ته بل څه چې کوم دی خدای سره شریک په محبت کې واقع د زنانه صحیح خبره وکړه واقع د زنانه صحیح خبره وکړه الله هم دا غواړي چې ستا پر سره کې زما سره محبتي بل د سره بالکل نه برداشت کوم هر څه برداشت کوم ګناه کو خیر دی کته توبه واستزیر ته معاف کوم خو شرک چې کوم دی دا بلا توبه درته نه معاف کوم پرې وجه باندې د خري صحیح خبره کړی را دام د خاون سره په دغه محبت کې بل زنانه چې کوم دی نو دا نشي برداشت کولای پرې وجه باندې الله دا واړي چې د انسان پسله کې هغه سما محبتي وز د انسان د سترګې چې کم دی نو پرې ډېر زیات خیانت کوي زړه دل لپټته د انسان زړه ته هیڅ پته نه لګي خو د سترګې عکس وباسي او دل نه چې کم دی نو دې تور لګي د دنیا مختلفو سيزونو تصاویر وباسي او د زړه ته ور لګي نو زړه په هغه غم کې چې کم دی نو د اخته کې نو د انسان اخرنی خاتمه بیا هم په هغه طریقې سره چې کم دی نو دا وشي نو که انسان دا غواړي چې زماره اخرنی خاتمه را بل خیر وشي نو د اسلام پډانچه کې ځان فټ ساتي دویم نمبر چې کم دی نو د خپل نظر هغه حفاظت کوي ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې النظر السهم من سهام ابلیس دا نظر چې کم دی را شیطان د غشو نه غشې دی خو ګره عام غشې نه دی رسول الله مبارک فرمایل چې مسموم دا چې کم دی نو زهري غشې زهري یو نیم کس هغه ته په غشي باندې ولیک یو نیم غشي چې هغه په زهرو کې ته هغه چې کم دی نو ککړ کې او بیا په هغه باندې انسان ولیک دا انسان بیا بچ کېدل ډېر زیات مشکلی او بیا الله رسول چې کم دی نو فرمایل من ترکها مخافتی یو انسان خالص زماره یرینا دا نظر چې کم دی نو دا پرې خو دا یعنی غلط نظر چې کم دی نو دا پرې خو دا نو ابدلته ایمانا زبر دې په بدله کې انسان لراس ایمان ورکوما یجد حلاوته فی قلبه چې دی به د هغه ایمان حلاوت او خوږوالی په خپل زړه کې چې کم دی نو دا محسوسوي ځکه چې د انسان نظر غلط استعمال نشو زړه کې چې د خدای سره کم محبت هغه زړه کې دن نه پاتې شو د انسان له الله
د دې غلط نظر په پرېښودو باندې الله داسې د ایمان حلاوت او خوږوالی ورکي چې دی په خپل زړه کې چې کوم دی نو محسوسوي. وستاسو ذهن ته به دا راځي چېرې څنګه د ایمان حلاوت یې خوږوالی چې انسان په خپل زړه کې چې کوم دی نو دا محسوسوي. علماو لیکلي دي چې تا ته به یو څو ځایونو کې د ایمان حلاوت په خپله باندې په نظر باندې راشي. کله چې انسان د خپل نظر کنټرول کړي د الله محبت زړه کې دننه دننه پاتې شو او بیا الله د انسان لا د محبت د ایمان هغه حلاوت او خوږوالی ورکي نو انسان ته یو څو ځایونو کې چې کوم دی نو دی په نظر باندې بیا راځي. هغې کې نمبر 1 څیز دا دی استلذاذ الطاعه. دا انسان چې کوم دی نو د الله په اطاعت کې تلذذ او خوند بیا محسوسوي. ته به دې باندې پوه شې چې دا خدای پاک ماله د ایمان هغه حلاوت او خوږوالی راک. بعضې خلک یې که نه دی لمونځ کوي خو لمونځ داسې کوي ته وایې چې د پرې سر باندې اغر پروت دی لګیا دی د زړه هله مطمئني چې دی 4 رکعته مازدیګر دی چې کله د قیدې نه پاسې را لنډې قیدې نه نو دی و چېرې ما یو لوی دنیا فتح کړه او بس د خیره سره 2 رکعته پاتې شو. بیا د اخرنی رکعت په ده باندې بوجي چې په څه طریقې سره به د جومات نه وځم. یو هغې چې د عبادت دله خوند ورکوي نو کله چې تا له عبادت خوند درکو ته پوه شي چې الله تعالی ماته د ایمان حلاوت او خوږوالی را نصیب که. نو چې کم یو انسان نظر صحیح استعمالی خدای پاک د انسان له چې کم دی نو د ایمان حلاوت ورکي چې هغه نمبر 1 هغه ټیم کې تا ته محسوسیږي چې کله ته عبادت ته ودرېږي عبادت کې به ته تلذذ او خوند او مزه چې کم دی نو دا څه کوي. تاسو کتلی دي فضیل اعمال وغیره کې یا نور کتابونه کې علماو نه تاسو اورئ د مخکینو خلکو د عبادت واقعات ته اورئ نو د انسان ذهن کله کله نه مني که نه. منګوی امام بني پر رحمت الله علیه خانه کعبه کې دننه یو رکعت کې غونډ قرآن ویلی دی. خلک چې کم دی نه وایي دا څنګه چل دی امام صاحب 40 کاله ماسخوتن په اودس باندې سال لمونځ کړی خلک ویل دا چېرته کیدی شي دا کیدی شي خو چې په زړه کې د ایمان حلاوتي نو دله بیا عبادت خوند ورکوي. رسول الله مبارک هغه واقعات تاسو نه اورېدلي خپې مبارکې به یې پړسېرې ستا په زړه کې د ایمان حلاوت نشته او ځکه نشته چې ستا نظر سهار نه د ماښامه پورې دا د شیطان د شیطان دغه زهریله چې کوم دی نو غشې هر ټیم دا استعمالیږي چې کله دا استعمالیږي نو د زړه نه د محبت هغه د اطاعت هغه محبت او حلاوت چې کوم دی نو پرواز کړی دی. نو نمبر 1 دا دی چې الله د انسان لا داسې ایمان ور نصیب کړي چې د هغې حلاوت او خوږوالی دی بیا محسوسوي چې هغه یو تاسو ته په اطاعتو کې په نظر باندې راځي. او دویم ځای کې تاسو ته په کوم ځای باندې په نظر راځي علماو لیکلي دي چې ایثار علی جمیع الشهوات بیا چې کوم دی نو تمام نفسانی خواهشات د انسان ترک کې ورې او هغې باندې چې کوم دی عبادت له ترجیح ورکوي عبادت ورله خوند ورکوي. نور د دنیا څه قسمه خواهشات د دنیا څه قسمه چې کوم دی نو خوند هغه د انسان د زړه نه بیا وځي نو دا بیا ته پوه شي چې خدای پاک ایمان داسې را نصیب کړی چې د هغې خوږوالی ما ته محسوسېږي. او بل نمبر چې کوم دی 3م ځای کې د انسان ته د ایمان هغه حلاوت چې کله محسوسېږي نو علماو لیکلي دي چې مشقت اوچتولو کې بیا د انسان ته اساني حمل المشقت فی مرضات الله تعالی د خدای په رضا کې بیا ته مشقت اوچتی ګرې ښه ته بیا چې کوم دی په نیمه شپه کې تهجد ته پاڅېدی شي هېڅ پروا دې هم نه ته بیا په سخته ګرمۍ کې روژې نه سي هېڅ پروا دې هم نه بیا ته چې کوم دی د ټولو نه اولني صف ته ځان را رسولی شي تکبیر تحریمه کې شاملېدی شي هېڅ پروا هم ستا چې کوم دی نو دا نه ته بیا چې کوم دی هغه د خپل کور نه د دین د طلب دپاره بهر ته وتی شي هېڅ پروا دې هم نه نو دا 3م هغه ایمان هغه حلاوت خدای پاک په دې ځای کې انسان ته هغه ور نصیب کړي. او بیا 4م نمبر د ایمان حلاوت چې انسان ته ور نصیب شي نو هغه ته بیا محسوسېږي او ښکاري په دې ځای کې چې دی مصیبت کې چې کوم دی نو دی هم راحت مومي بیا د باندې مصایب تکالیفي هغې کوم دی بیا راحت مومي. او دغه شانتې 5م نمبر ځای چې کوم دی نو الرضا بالقضا خدای پاک چې څه فیصله هم په ده باندې کړي په هغې باندې دی بیا راضي دی بیا په څه قسمه تکلیف باندې جاړې هم نه د ده له لاسه که څه فوت شي هغې باندې هم جزا فضا نه کوي بیا هر یو څه باندې راځي او دی دا محسوسوي چېرې دا خو الله تعالی زما فیصله کړې وه د خدای په فیصله باندې څه چې کوم دی نو دا راځي ما به هر کیف خبره ما ادا کوله چې د انسان اصل د اعمالو دارومدار دا په اخرنۍ خاتمه باندې دی. اخرنۍ خاتمه به درستېږي د انسان څنګه اله به درستېږي نمبر 1 چې د دنیا زندگی دا د اسلام په پیروي کې چې کوم دی نو دا ته تېره کړي خاتمه به هم هغه شانتي. 2م نمبر چې د انسان نظر چې کوم دی نو دا محفوظي چې د الله محبت زړه کې دننه دننه پاتې شي د نظر د وجې نه د انسان د زړه نه د الله محبت دا پرواز چې کوم دی نو دا ونه کړي. نو 2م نمبر سی دا د نظر حفاظت کول دي او دا نظر به اله محفوظي چې دی هر ټیم د خدای نه ګورې ته یری کله چې د الله نه دا نظر یرو
دا نظر به درستی ګورې خو که الله نه دې نه یرو نه بیا رسول الله مبارک فرمیل چې را شیطان د زهریله غشو نه چیرې نو دا یو غش دی ګورې دغه غش دی د دې غشې نه بیا بچ کېدل ډېر زیات مشکل کار دی د الله نه به یې خامخا یرې که دې ونه یرو دی بیا صحیح نه استعمالېږي یو عالم یو بزرګ دی هغه ته یو کس راغی ورته نور د شریعت پابند یم هر یو کار صحیح صحیح کوم مونځ کومه خو یو کمی دی را پکې چې نظر مې غلط استعمالېږي هغه ورته را نظر دی د خدای نه ویره وی ډېر زیات مې یرولی دی وی نه یې دی یرولی ستا زړه کې د خدای یره نشته که چېرته یروه نو بیا نظر ستا غلط نه استعمالېده وی نه د خدای یره پکې ډېره زیاتره خو نظر رانه غلط استعمالېږي څه وظیفه راته وښیه هغه ته یې وظیفه پرېږده زه یو کار درته ښیم هغه وکړه بیا ورته څه طریقه وښیه ورته یې څه ورته یې یاره دا پیاله د پویو ډکه را دا د بازار نه هغه اړې ته یو دوکاندار دی هغه ته ور رسول غواړي هغه ته به دا ور ورسې خو دومره خبره ده ګورې دا یاده ساته یو طالب له لوړ ورکومه خو کرې پیو نه دی لاندې هغه یو ټاکې په ښکته باندې ځمکې ته وغورځو نو بیا به طالب ته یم چې دا سر وله واپرې لوړ باندې دا هلته رسول غواړي بیا راشته زه طریقه ښیم د نظر د حفاظت او ورته یې صحیح ده پیاله یې راغستې ده غریب چې کوم دی نو کله لارې ته ګوري کله پیالې ته ګوري ډېر په مزه مزه باندې روان دی په قلاره چېرې دلته کې زمانه د دې پیالې نه چېرته کې ښکته پیتو شول نو بیا خو شاته کس راپسې دی او ورته ولي چې دی به وهي یو ګزار نه دی روان دی غریب دی پیالې باندې نظر دی خولې لاړ او ځان یې د بازار نه ویسته پی ورسول چې کله لاړه ورته یې ودې رسول وی او وی لاره باندې خو دې توی کړې نه وی او وی دا راته بازار کې سره رشمه شو ګڼه مړه وه دوکان نه کولاو که نه هغه خدای شته نه د ګڼې نه خبر یم نه د دوکانونه مې کتلی دي چې هلته شاته کس دی لوړ ته مې کتله او مخکې به روانم نو ډېر زیات په احتیاط مې را پی راغستی و چې رانه توی نه شي په دې وجې د څه نه خبر شوی نه یم ورته یې دغه شی دی نظر دی غلط خو استعمال نه شوی نه دی استعمال شوی پویو ته مې کتل وی ولې خو یره وه د سره شاته که نه چې هلته کې شاته د کس سره هغه لوړ دی نه د دغې لوړ یره وه اوس ستا نظر په بازار کې غلط استعمال نه شو صحیح هم استعمال نه شو خو ته روان وې هغه پویو ته یې کتل همدغه شانتې که ستا پرې زړه کې د خدای یره وې نو بیا ستا نظر غلط نه استعمالېده که ستا سوچ او تصور دا وی چې الله تعالی پرشتې کې نه ولې دا لیکي که ستا سوچ او فکر دا وی چې الله ګورې هغه په انتظار باندې دی زما مال ته پټ نری زما مالو ته ګوري بیا به چېرته هم ستا نظر غلط نه استعمال شوی دا د الله نه ویره ولږ زړه کې یره راوله بهر کیف خبره ما دا کوله چې اخرنۍ خاتمه دا ته په خیر باندې چې کوم دی نو دا غواړي نو نظر به دې د خدای نه یرې د دې به حفاظت کې ستا اخرنۍ خاتمه به دا بالخیري ځکه ستا زړه کې دلنه چې د خالق سره کم محبت و هغه محبت پاتې شو او که نه نظر د غلط استعمال شو نه دی مختلف تصاویر ایستلی او سړی یې ورکړي دي د الله محبت یې ایستلی دی کله به د چا د کور تصویر به ایستلی د هغې محبت به کله چې کوم دی نو د چا د حسن تصویر به هغې محبت به کله چې کوم دی د چا د ګاډي تصویر به ایستلی د هغې محبت په زړه کې کله به د بل څیز چې کوم دی نو هغه محبت یې د چا د ځمکې د هغې تصویر به سترګې ایستلی زړه له به یې ورکړی زړه ته به د هغې محبت ورکو شوی د الله محبت پر هغې نه پرواز کړی نو بیا به یې ځنکدن کې هم عقصي یادې د کوم څیز هغه محبت چې سترګې راغستې او ستا زړه ته یې چې کوم دی نو دا ورکوز کړی دی په دې وجه باندې دا اصل څیز دی ګورې یو څه معمولي هغه انسان ته ښکاري خو هغې کې دننه لوی حقیقت پروت دی د انسان دا نظر چې کوم دی د انسان نظر د دې حفاظت کول دا انسان سره لوی سرمایه ده حضرت عیسی علیه السلام دور کې باران ودرېده او باران دی بیا ډېر طول ونیو خشکي وه او قاسالي وه باران نه ورېده خلک مانځه ته وتل استسقا ته وتل چېرې لاړ به شو د الله نه به لږ سوال وکړو باران چې دی نو دا به وورېږي خلک چې ورالل حضرت عیسی علیه السلام اعلان هلته کې وکړه ورته وی چې په دې مجلس کې زما سره استسقا لپاره هغه کسان پاتې شي کم کسانو چې هغه په عمر کې ګناه نه کړی او د هغه په ذمه باندې ګناه پاتې نه هغه زما سره پاتې شي او نور ځئ و ظاهره خبره دا ده چې انسان دی به څومره پاکي عمر کې خو انسان په بلا ګناهونه کړي و کسان ټول پاسېرل یو پاسي بل پاسي چې ګناهونه خو موږ روزانه کوو یو کس سره په ځای باندې ناست دی عیسی علیه السلام ورته ګوري هغه اخرنی کس چې نو دا پاتې شو او د دغې کس دا یوه سترګه چې وه دا ړنده وه دې سترګې دا ګاټې نه و یوه سترګې روغه وه حضرت عیسی علیه السلام ورته وي ورته ما خو یو اعلان کړی ما خو شرط لګولی چې دلته به هغه کس پاتې کي چې هغه زندګۍ کې ګناه نه یې کړی د هغه په سیمه باندې ګناه دی دا ته څنګه پاتې شوې دلته ناست وې ما نه دی کړی که نه او که مې کړی دی خو زما په سیمه باندې پاتې نه په الله مې بخلی دی ورته هغه څنګه وی ما زندگی کې الله نافرمانی نه کړې سوا د یو غیر اختیاري نافرمانی نه یو پیر سره روان وم
روانو ما نو یو ځای کې مالا مخامخ زنانه په نظر باندې رالی او چې رالی زما د یوې سترګې نظر په هغه زنانه باندې ولګېده خو غیر اختیاري و ما فورا نظر ښکته کړه خو په دې اړه کې مې دا سوچ کو چې دا نظر که غیر اختیاري ولګېده ما سې نظر پورته کړه غلط استعمال شو نیره دا خو هغه زما ضمیر نه مني چې یو داسې پرزه زما په جسم کې چې د هغې نه ګناه سرزد شوی داسې یو پرزه وي چې د هغې نه ګناه چې دی نو صادر شوی زما د سترګې او غیر اختیاري غلط نظر استعمال کړی دی نو ما ډېر زیات سوچ وکړو خو د ډېر سوچ نه وروسته ما را خپلې 3 ګوتې پر ستر کې دننه ورخښې کړه او دا ګاټې ما بار ته راویسته او بار مې وغورځو به هر کیف بیا چې کله ما داسې وکړل نو د هغې نه وروسته مې بیا الله ته ډېر ژړا او فریاد وکړه خو دغه سترګې مې له ځان سره پرېښودې ګورې نه رخاک د هغې نه وروسته ما بیا هم چېرته کې هغه نافرماني د الله نه ده کړې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ورته وی واقع ده چې د کمال انسان ځکه د ګناهونو نه معصوم یم نو زه خو نبي یم ځکه چې نبي زموږ عقیده را ده نبي قبل النبوت بعد النبوت الله که نبوت ورکړی د هغې نه مخکې او د نبوت نه وروسته دا د ګناهونو نه معصوم یې ګورې ښه د ده نه ګناهونه نه شوي همدغه شان دی چې کوم دی نو ته یو امتي او د هغې باوجود دې د کمال کار دا کړی دی چې ځان دې د ګناه نه ساتلی دی درې ما باران د پاره به دعا ته غواړې او زه پې امین یم هغه ړوند کس چې کوم دی نو دعا شروع کړه حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په هغې باندې امین وي او بیا چې خلک کور ته رسېدل لامده خوشته لاړل ځکه الله تعالی دعا چې کوم دی نو قبوله کړې وه نو به هر کیف خبره ما دې پورې کوله چې د انسان د اعمالو اصل دارومدار دا په اخرنۍ خاتمه باندې دی که د دې انسان اخرنۍ خاتمه بالخیر وشوه دا انسان کامیاب دی که د دې انسان اخرنۍ خاتمه دا بالخیر ونه شوه دا انسان ناکامه دی د هغې دپاره انسان له څه کول پکار دی چې د اخرنۍ خاتمه دا بالخیر وشي نمبر 1 مې درته وي د اسلام پابندي څنګه زندگی تا تېره کړي هماغه شان چې کوم دی علماو لیکلي عجیبه خبرې لیکلې ده وایي دا انسان کله چې په دین اسلام باندې ثابت قدم ولاړي او د رخپې په دنیا کې د اسلام د کرخې او د لین نه اخوا دېخوا لا نړې نو هلته بیا پولیس سرات کې د خپې هم د پولیس سرات نه اخوا دېخوا لا بیا نشي تللی دا به هم په دې باندې مستقیم او صحیح برابر روانې پورې وځي به خو که چېرته دنیا کې خپې د اسلام د لین او د کرخې نه اخوا دېخوا شي هلته پولیس سرات کې بیا هم اخوا دېخوا کې لاندې جهنم ته به غورځېږي نو د اسلام په قالب کې ځان فټ ساته دویم نمبر چې کوم دی هغه ته خاتمه بالخیر غواړي د سترګو حفاظت پکې د دې نه اخوا یو 9 څیزونه نور دي علماء ذکر کړي دي انشاءالله که زندگی وه هغه مستقبل کې بیا وایو الله دې زموږ آخرنۍ خاتمه چې کوم دی نو بالخیر وکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین